أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن نتبع الهدى معك الآية دیزین د ایمان د نراوړو چې کومې وجې دي هغه بیانوي د علماو او د مفسرینو په اصطلاح کې ورته معنی د ایمان نه اول دا خبره وه چې دې مشرکینو به وي چې یاره موږ که دا توحید ومنو نو موږ به خپل د ځمکې نه محروم کړی شو د خپل د ځمکې نه به واړولی شو نو الله د هغې جواب ورکوي په اولم نمکن لهم سره چې ګوره ما تاسو له بغیر د دې نه زه په حرم کې راکړی او تاسو ته یو امن حاصلو چې هغه د حرم د وجې نه کچری تاسو ایمان راوړ نو تاسو ته به امنین حاصل شي یو د حرم په وجه یو د ایمان په وجه باندې نو څنګه به تاسو واړولی شئ نو ځکه قرآن کریم وی بسم الله الرحمن الرحیم وقالوا وید ان نتبع الهدى کمنگا تابداریوں کو الہدا د توحید الہدا د توحید بعض علماء اور مفسرین معنی کی الہدا د سنت کمنگ چرے د توحید یا د سنت تابداریوں کو نو منگ یریگو چی منگ با خپل لزمکی نوانو لیشو نو دا غبت خوی بانه دا اللہ وی گورا دا حرم پا وجہ باندی ما تاوستا امن نصیب کرو او چې بیا تاسو ایمان راوړی نو دا خو لکه تاسو ته ډبل دغه میلاو شو یو حرم دویم ایمان نو بیا څه شي یاره ده او بیا د څه شي خوف سوچ وکړه که نه نو ځکه یې ځای وایي وقالو او وایي دوی که موږ تابعداریوں کو الهدا د توحید الهدا د سنت معاکا ستا سره نو وابړولی شو منګه من ارضنا د خپل ځمکې نه من ارضنا د خپل ځمکې نه یعنی موږ به د ځمکې نه محرومه کړی شو نو الله دا غي جواب ورکي اولم نمکن لهم آیا زینو ورکړې منګه دوی ته حرم ان آمنا حرم چیزې د امن دی یجبا الیها چې راښکلې کیږي دیتا ثمرات کل شیء میوې د هر طرفنا کل شیء میوې د هر طرفنا تولټوالتا اے اخپل میوه صرف کجوره ده خو د دنیا هر میوالته موجود ده اخپل پیداوار صرف کجور کثرت چې هغه د کجوري خو د دنیا هر میوه به تا تلته ملاویږي نو کل شیء مراد د هر طرفنا زه دا معنی بیا کومه یجبا الیها راښکلې کیږي دیتا ثمرات کل شیء میوې د هر طرفنا رزق د پاره د رزق د پاره د خوراک من لدنا زمنګ د طرفنا من لدنا زمنګ د طرفنا یو معنی شو دویم معنی اولم نمکن لهم آیا نو ورکړې زه موږ دوی ته حرم آمنا حرم چیزې د امن دی یجبا الیه چې راښکلې کیږي دیتا ثمرات کل شیء میوې اکثر ټول نه ټول په جنت کې دي اکثر
نو ځکه یې وی ثمرات کل شیء میوه اکثر رزق د پاره د خوراک من لدنا زمنګ د طرفنا ولکن اکثرهم لیکن اکثر د دوینا لا یعلمون نه پوهیږي لا یعلمون نه پوهیږي نو په دې آیات کې معنی د ایمان هغه اول چې وا هغه ذکر کړه معنی د ایمان هغه اول هغه ذکر کړه ورپسې معنی دوم د ایمان نه دوی ایمان ولې نه راوړي وجه صدا تکبر او غرور تکبر او غرور د دې تکبر او د غرور د لاسه دوی ایمان نه راوړي چې اله موږ به د داورو اله موږ به دته غوږیږدو اله موږ به دته کینو اله موږ به د تابعداري کوو نو دغه غرور او تکبر دا معنی شو د ایمان نه دا معنی شو د سنا د ایمان نه نو ځکه یې وی وکم اهلکنا او سمرا هلاک کړیو منګه من قريتنا یعنی من اهل قريه د آل د کلو والونا آل با پکی محذوف راو باسے من آل قریہ آل دا کلی والونا یا وسیدون کو دا کلو والونا بطرت معیشتها فی با محذوف راو باسے دا بطرت نا رستو او معیشتها نا مخ کے فی با راو باسے نو مانو بہو کے بطرت فی معیشتها چی دوی تکبر کرے ہوں پاخپل جوان کی چی دوی تکبر کرے ہو پاخپل جوان کی نو اللہ وی ما تباو برباد کرا او یقیناً یا ساتی عزتمندو تکبر جامع زما دا اللہ دا انسان پوری نخائی انسان تاو گورو تکبر تاو گورا او زمانگا یو عالم دے مولانا خورشید صاحب نقشبندی اللہ دے خساتی اگا یو زی کی بیان کو زناستو ما نو اگا یو مثال ورکو اگا گورا دا فاٹبول لا ہر سکلتا ولی را پریدی سوک ورلا ولی را پریدی دا سر ورلا ولی را پریدی وی دا زکا چی پا دی فوٹبول کی ہوا دا نو د دې هوا د لاسه سو کې په لته وي سو کې په سوک وي سو کې په سر باندې په ټکر وي ولی هوا ده او چې د دې نه دا هوا وباسي که نه دې له دې بیا څوک لته را پرېږدي دې له دې بیا څوک سوک را پرېږدي دې له دې بیا څوک ټکر را پرېږدي خو دې چې دا لته خوري دې چې دا سوک خوري دې چې دا ټکر خوري نو دا دغه هوا د وجې نه نو هوا ډېره بیکاره شی دی او دا یا ساته انسان دا کمزور دی یار ذکر ناکل ټوکی کوما زم انسان مثال خود غلو ډیپو دی د کیسه دی د چې دا دومره په پندوس په شانتي ټوپونه وای کنه د نادان دی د نه پويږي نو زکای دی وینا کوي وکم اهلکنا سمرا هلاک کړیو منګه من قريه یعنی من اهل قريه د آل د کلونا بطرت فی معیشتها چی دوی تکبر کڑیو پاخپل جوان کے فتلک مساکنهم پس دغا دی کورون آدویها پس دغا دی اغا کندری دویها لم دغا کورون دی دائی دا کندرات دا مات دیوالون را غورزیدلی چپڑی را غورزیدلی دغه شانتی اوران جال پراته دی دای کورونه دی وګوره په دې کې اوس پاتې شوي دي مکان شته دی مکین نشته دی استوګنه شته خو استوګنې کې پاتې کیدونکی نشته چرته لاړه چا بوته ولې لاړه چرته سوچ دې کړلی چرته سوچ دې کړلی نو زکای زی وی فتلکا مساکنهم پس دغ دی کورون آدویها چی ندی اسیدل سوک من بعدهم رستو ددوینا الا قلیلا مگر لگ غوندی وقت پارا الا قلیل مگر لگ غوندی وقت پارا سم اقصد قلیل اے مسافر تیرید
ستړی شو لغونې هلته کېناست سا برابرولو لپاره سای برابر که ستومانتیا ستړیوالی ختم شو روان شو الا قلیل بس مستقل پکې څوک نه دی پاتې شوی الا قلیل مسافر په لاره تیریږي د سا برابرولو لپاره لغونې سات کېناست مسافر په لاره تیریږي ستړی دی ستومانه دی خپل ستومانتیا ختمولو لپاره ستړیتوب د ختمولو لپاره لغونې سات ایځې کېناست او بیا روان شو الا قلیل دا معنی ده دغه معنی ده نو ځکه یې دی وایي وکنا نحن الوارثین او یو منګه اغستونکي د میراث لفظي معنی صحیح ده او یو منګه اغستونکي د میراث دا هر څه د چا میراث دی زما د الله میراث دی بل معنی کوم وکنا نحن الوارثین او یو منګه آخری مالکان ما تاویو کنه دا ځای مې دی دا پلاټ مې دی دا کور مې دی دا کور مې دی یو په ابتاباد کې دی بل پاری پور کې دی یو دو پلاټ په پلانکي ځای کې دی یو درې پلاټ پلانکي ځای کې یا ساته الله وی ته خالی څوکیداري آخري مالک زما ما ته پاتې کیږي هغه یو سړی مړ شو الله والا راغی قبر په سر له ودرېد دروغجنه چا ورته حضرت دا ولې وي ده به وي چې دا اخکاری ځمکه دا ټوله زما ده دا پورینی دا ټوله زما ده دا پورینی وي دا ټوله زما نه ده خو یې څومره سیوا د 2 ګزو 3 ګزو نه نور خو د څوم نشته یاد ساتئ مرګ حقیقت ته یقینی دی په قبر او په کفن کې شک دی چاته نصیب کیږي او چاته نه نصیب کیږي دا یاد ساته خو مرګ یقیني دی په دې کې شک نشته دی نو ځکه یې وایي وکنا نحن الوارثین او یو منګه آخري مالکان وما کان ربک دا اوس معنی سومم دی او دویم اندازه دا د یو سوال جوابم دی سوال دا دی چې موږ دومره بیکاره یو که نه او موږ دومره ناکاره یو نو الله موږ هلاکوي ولې نه الله موږ تباه کوي ولې نه الله موږ غرقوي ولې نه نو د هغې جواب وما کان ربک او نه دی رب ستا هلاکون الله څوک نه غرقوي ولې ځکه چې سبا به دی بیا وایي الله تا خو به رسول رالیږلی و که نه الله تا خو به پیغمبر را لګلی و که نه الله موږ به د هغه تابعداري کړې وه موږ به ستا د توحید منونکي به وو موږ به مسلمانان وو موږ به غاړه ایښودونکي به وو الله وایي دا بهانه وله ختمومه چې سبا بیا دا بهانه اونکي نو ځکه یې وایي وما کان ربک او نه دی رب ستا هلاکونکی کلو لولا حتی تر دې پورې چې راولېږي په اصل دغه کلي کې رسولا وګوره رسولن تنوین راوړ التنوین للتنکیر والتنکیر للتعظیم اشاره دیتا چې هر رسول چې دی هغه عظیم الشان دی هر رسول چې دی هغه عظمت والا دی هر رسول چې دی هغه یو مقام والا دی یو درجه والا دی نو او د رسول کار څه دی د رسول ډیوټي څه ده هغه درته بیانې یتلو علیهم چې لولي په دوی باندې آیتونه زمونږه کم آیتونه د مانځه نه آیتونه د زکات نه بلکې مراد د آیتونو نه آیتونه د جهاد آیتونو نه مراد آیتونه د توحید دا مراد دی چاته د مونځ ووایه څوک انکار نه کوي هغه درته څوک بد وایي چاته د زکات ووایه څوک انکار او بد نه ګڼي خو که لغونې توحید ورته بیان که که نه آیا ورته لغونې توبه وباسه نو ډېره ګرانه ده او یقینا زم دا ملنګان نه دي اعلی کلمت الله لپاره چا چې کورونه پریښي دي یاره واقعي دا زموږ محسن دي وی
دا چې نن موږ په کلاره لګیو که نه دا درس چې کوو دا بانګونه په دې سپیکر ویلې کېږي او د دین تمام ارکان موږ ښه په کلاره باندې ادا کوو دا د الله فضل و کرم دی د هغوی قربانۍ دي یاد ساته چې په کم ملک کې دا ملنګان نه که نه نو لاړ شه د هغه ملک د مسلمان څه حال دی لاړ شه زیات لرې مه ځه خپل د گاون کې خالی وګوره چې دا هغه گاون د مسلمانانو څه حال دی چې دا ملنګان پکې نشته دا سم ملنګان دي که نور څه نه شو کولی نو کم از کم دعاګانې ورله خو کولی شو که نه چې الله عزت ورله ورکې الله برې ورله ورکې الله غلبه ورله ورکې الله فتح ورله ورکې دا دعاګانې خو کولی شو که نه که نور څه نه شو کولی دا خو کولی شو خو څه چلو کو موږ دومره بخیلان یو که نه چې هغه تعاون خو تله خو په خپله توبه به زمونږ ته مرګ ښکاري ولې زمونږ دا یو نظریه ده که موږ لاړو نو بس مړه یو نو دا خو سیټ ټکه د دې خو سرې نه پښتانه وي هغوی ته د مرګ کلمې مه وایه موږ ته دا مه وایه چې لاړ شه پاتې خبره شوه د تعاون نو تعاون دې ځای راته هم مه وایه نو چې تعاون هم نشي نو چلو دعا خو ورته کوه که نه نو دعاګانې هم نه کوي نو بس نور څه بس یې نه رسي یاره وي دا خو څه د ایجنټان دي یا پلان کې دي یا فلان کې دي یا څوک ویاو که نه پلان کې ځای کې دغه شوي وه سنت نه وه بې سنت وایي تا خدای غرق شه ته دقه شي ته ګوره نور څه ته ونه ګورې غرق شویه تا ته نور څه هم نه ښکاري غرق شویه افسوس مقام دی دا ملنګان دي ملنګان الله دې د دوی حفاظت وکړي یقین وساتئ دوی چې کم فریضه ادا کوي که نه هغه داسې فریضه ده چې هغه د فرضیت نه کته نه راکوزېږي یا فرض عین وي یا فرض کفایه وي او داسې فرضیه ده فرض دی داسې چې د تمام د دین اسلام چې څومره احکامات دي د هغې ټولو لپاره کیړ دی کیړ چې دا کیړ نه وي که نه یقین وساته که تا یو احکام ادا کړه دا چې موږ نن په ازاده لګیو که نه دا د الله فضل و کرم د دې ملنګانو قربانۍ دي الله دې په عمرونو کې وله برکت واچي الله دې وله غلبه او فتح ورکړي نو ځکه یې ځای وایي یتلو علیهم آیاتنا چې لولي په دوی باندې آیتونه زمونږ وما کنا او نه یو موږ هلاکوونکي کلي والولا الا واهلها مگر په داسې حال کې تباه کوي مگر په داسې حال کې واهلها چې اوسېدونکي د هغې ظالمون ظالمان وي او د ظلم نه مراد شرک د ظلم نه مراد کافر صحیح ده جی ظالمان وي اوس وما اوتیتم نه ترغیب ورکوي ایمان طرف ته ترغیب ورکوي قرآن کریم طرف ته او دا ما نه ده دا ما موصوله ده وما او هغه چې درکړی شو تاسو ته من شیئن څه شی د دنیا فمتاع الحیات الدنیا پس سکه د ژوند د دنیا ده او زینت د دې دنیا دی متا څه ته وایي متا هر هغه شیز ته وایي چې په هغې زوال راځي په هغې فنا راځي لکه مثال په طور باندې روټۍ شوه مثال په طور باندې دنیا شوه د دې نعمتونه شو ځکه دا دنیا فانی ده نعمتونه هم فانی دي دا دنیا فانی ده چې کم لذتونه دي خوندونه دي هغه هم فانی دي او آخرت ابدي دی نعمتونه هم ابدی دی نو ځکه یې وایي فمتاع الحیات الدنیا پس سکه د ژوند د دنیا ده او زینت د دې دی هغه یو عالم د متاع لفظ معنی لپاره سفر کو چې یاره دا څنګه معنی ده او د دې څه معنی ده ګرځید په یو کلي تېرېده نو یو جینۍ وه لوښي انځله نو په دې کې یو سپی راغی هغه شوړی وتښتوله نو هغې چغې کړې اما جانه وی سپی راغی متا یې وتښتوله او لار غر طرف ته د چې دا واورېدو حیران شو زر هغه دروازې وټکوله
وی چې زه داسې په دغه ټکي په تلاش کې ګرځېدم چې د دې څه معنی ده دا متا څه ته وایي هغې ته دې لپاره ګرځېدې وی متا موږ هغه کپړې او چړلې ته ویو چې کوم باندې سړی لوښي صفا کوي چې کوم باندې سړی لوښي صفا کوي زموږ په دې دور کې ورته شوړه وایي شوړه پوهېږي په حساب زمونږ دا خلک ورته شوړه وایي دا دنیا نه ده دا شوړه ده مړه په دې شوړې پسې دې ځان شوړه کړلی خدای دې په نیکه واړوه نو ځکه یې وایي فمتاع الحیات الدنیا پس څکه د ژوند د دنیا ده او زینت د دې دی وما او هغه نعمتونه او هغه څه عند الله چې د الله څخه دي خیر و ابقا غوره دي و ابقا او همیشه دی ولی ځکه چې آخرت ابدی دی نو نعمتونه هم ابدی دي خوندونه هم ابدی دي او دغه شانتي لذتونه هم ابدی دي نو ځکه یې وایي افلا تعقلون و تاسو کې عقل نشته تاسو کې عقل نشته چې دا فانی نعمت لپاره ابدی نعمت پرېږدئ هغه فانی لذت لپاره هغه ابدی لذت پرېږدئ هغه فانی خوند لپاره هغه ابدی خوند پرېږدئ افلا تعقلون و تاسو کې عقل نشته افلا تعقلون و تاسو د عقل نه کار نه اخلئ دا معنی نه چې افلا تعقلون تاسو عقل نه اخلئ نو عقل کم دی ملاوږي امتیاز مارکیټ کې چلا شوراوړو چې دی بازو له لغونه چټاک ورکو یا ساتئ عقل د ملاوېدو شی نه دی یا ساته قرآن کې چې چرته راشي کنه افلا تعقلون نو دو معنی دي یا خدا چې و تاسو کې عقل نشته چې عقل نه کار واخلئ افلا تعقلون و تاسو د عقل نه کار نه اخلئ د عقل نه استعمالوئ نو تر دې پورې دویم بابو ورپسې افماو د دې نه دریم باب دی دا به تر آخره پورې دی نو انشاءالله که الله ژوند راکړي په دې باندې به سبا خبره کوم الله رب العزت زمونږ دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي بالخصوص زما د مور او پلار لپاره زمونږ د نیا نیکونو لپاره زمونږ د تمام اساتذه کرامو او د شیوخو لپاره د تمام اهل حق علماء لپاره طلباء لپاره طالبات لپاره ستاسو لپاره ستاسو د مور او پلار او د نیا نیکونو لپاره او د وړ عالم مسلمانانو لپاره زمونږ دپاره زمونږ د اهل و عیال دپاره زمونږ د وړو لپاره زمونږ د کور والو لپاره الله رب العزت ته ذریعه د نجات ذریعه د خلاصۍ ذریعه د بخانې وګرځي او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي دي د نومونو اخیستو ضرورت نشته الله ته ټول معلوم دي الله یې د ټولو بخښنه وکړي الله یې د ټولو درجات بلند کړي الله یې د ټولو کورنو ته د زړه صبر ورکړي او چې څومره بیماره دي که نارینه دي که زنانه دي مشران دي ځوانان دي کشران دي ماشومان دي که په کورونو کې دي که په هسپتالونو کې دي الله دې ټولو له شفای کامله او صحت کامله ورکړي او چې څومره پریشان دي الله دې ټولو پریشانی په خوشحالو باندې بدل کړي او چې څومره بې اولاد دي الله دې ټولو جوړې د اولاد د نعمت نه ډک کړي چا چې نارینه اولاد نشته الله دې هغوی جوړې د نارینه اولاد د نعمت نه ډک کړي او چې کم اولاد والا دي الله دې هغوی اولاد سره زمونږ د اولاد نه الله دې خپل په دین کې قبول کړي الله دې خپل دین سپایان جوړ کړي الله دې خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوړ کړي الله دې خپل مور او پلار صحیح فرمان بردار تابعدار او تابعدار دې تن الله جوړ کړي خدمتگار تن الله جوړ کړي او الله تن صحیح مسلمانان جوړ کړي الله تن صحیح مسلمانان جوړ کړي الله دې موږ ټول خپل په دین کې قبول او منظور کړي او چې څومره ملنګان دي د الله د دین لپاره لګیا دي الله دې ټول سره خصوصي امداد وکړي الله دې ټول سره خصوصي امداد وکړي الله دې زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله دې زموږ د ټولو خاتمه په ایمان باندې نصیب کړي او خاص کر په وخت په ځنکدن دا خایسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زموږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي واخر دعوانا الحمدلله.